अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नन्हे से कम ज़मूं टॉपिक ते आगा हम द मैप रीडिंग सर दी द मैप अच्छा नो नन्हे से कम ज़मूं टॉपिक ते आगा हम द मैप सर हवाले सर दे और मुंग परुन च देनो डिस्कस करे वच आया मैप च देनो मुंग बसिंग रीडिंग को द आगे पैमाना वच देनो मुंग पकम कम बेसिस बांधे द आगे रीडिंग को नो आगा टोले खबरें मुंग परुन च देनो डिस्कस करी दी नन چې به کوم زموږ ټاپک دی په هغې کې که تاسو ته یاد چې موږ دا درې خبرې ډسکس کړې وې چې آیا پیمانه چې کله موږ کوو نو هغه موږ په دریو طریقو باندې چې دی نو کوو په هغې کې یو طریقه چې کومه ده نو هغه موږ سره بیان سے کسر اعتباری سے اور خط پیمانه سے نو په دې موږ ډیټیل ډسکشن کړو چې آیا سټیټمنټ آف سکیل څه ته ویل کېږي ریپرزنټیټیو فریکشن څه ته وایي او گرافیک سکیل څه ته وایي ها نن چې دی نو زموږ ټاپک دی هغه د میپ سره ریلیټډ چې د میپ چې دی نو څونه اقسام دي नो कमुंग उगुरु नो पैमानों के लिहाज से नक्शों की 3 अकसाम है द पैमानों के लिहाज से द नक्शों च देनो सो अकसाम दी द्रे अकसाम दी खानु कमुंग उगुरु नो लुम्बे मुंग सर कम वाला इलाकाई नक्शा चागे द मुंग वाई रीजनल मैप आगा मैप च आगा द यो खास इलाकी वी लका मिसाल पे तौर जुए च तादा च आया माले च देनो द स मैप राका माले द के पीके च देनो मैप राका ठीक ده نو دا من سره د علاقای چې دی نو یو میپ شو ٹھیک ده نو یو د ویل کېږي ریجنل میپ یو د ویل کېږي سطحي نقشه سطحي نقشه مطلب دا چې ګرافیکل نه وي ٹھیک ده نو میپ وي نو ټوپوګرافیکل سطح باندې چې دی نو موږ سره یو میپ هم کېدی شي او بل میپ چې کوم دی هغه موږ سره سوي د رقبې په لحاظ سره کې هغه د موږ کډسترل میپ وای د رقبې په لحاظ سره چې آیا یو تر د رقبې په بیس باندې چې دی نو څنګه یو میپ جوړه نو هغه د مونږ وایو رقبای نقشه نو یو علاقائی نقشه بل سطحي نقشه او بل مونږ سره رقبای نقشه ها هغه کې کوم لومبه وګورو لومبه مونږ سره کوم راځي لومبه مونږ سره راځي ستا علاقائی نقشه نو چې علاقائی نقشه ده نو علاقائی نقشه مونږ څنګه چې دینو حسابو نو هغه له ډسکشن لراځو ٹھیک ده ها نو علاقائی نقشه مونږ څنګه ده ये नक्शा छोटे पैमाने पर होता है ये अमूमन दुनिया बराआज़म और मुल्कों के मुतालिक तमाम मालूमात पेश करने के लिए इस्तेमाल होता है उज़ुर इलाक़ाई नक्शा मतलब सो च देव ख़ास इलाक़े ठीक ना नो मतलब सो च दा नक्शा च कोम दा मूंग सर पा वड़ा पैमाना बांधी स मतलब पा वड़ा पैमाना बांधी मतलब दा च दा मूंग सर मोस्टली सकार कई ये अमूमन दुनिया के बराआज़म मुल्कों के मुतालिक तमाम मालूमात पेश करने के लिए इस्तेमाल होता है कि मतलब तो दुनिया पर बारा की द बराज़म पर बारा की द मुल्कों पर बारा की मालूमात हासिल है दागे द पारबत से इस्तेमाल है दागे द पारब इस्तेमाल है तो इलाकाई नक्शा तो क्या कहता है कि वो इलाका कतल गवार ठीक ना नो दादे दागा खबर है कि इलाकाई नक्शा इजाद मुंग द पारा इस्तेमाल हो द यो जे द यो बराज़म द यो मुल्क द पारा मालूमात हासिल हो द पारा जत कम जे इस्तेमाल कम नक्शे इस्तेमाल है ये तो मुंग सवायो इलाकाई नक्शा हाँ बया मूंग से खबर रखूँ कि इसमें तफसीलात की कमी होती है इसके बावजूद अक्सर एटलसों में यही नक्शे बनाए गए हैं और तालीमी मकासद के लिए बहुत उम्दा तस्वर किए जाते हैं मतलब सो चे पदे के चदेनो तफसीलात तो कमी हम वली भी जगह चिता तखा बखा هغه شان د انفارمیشن نه ملاوي کوم انفارمیشن چې ستا پکار ده خو بیا هم گزاره حال وي ٹھیک نه اوله خبر ده چې سونم چې اټلس وغیرہ دي نو په هغه کې نن سبا هم چې دي نو دغه نقشې وغیرہ چې دي نو جوړېږي ستا چې سونه د میپ ریډینګز دي او دا سونه هر څه چې استعمالېږي د میپ باره کې چې کوم معلومات وغیرہ نو په هغې کې څه وي په هغې کې تا سره چې دي نو نن سبا کې علاقایي نقشه ایجاد چې دي نو استعمالېږي ټیک ده نو علاقایي نقشه ایجاد کې موږ هم دغه ګورو دي پکې هم دغه د دنیا باره کې یا د براعظم یا د ملک باره کې پکې چې دي نو معلومات حاصلې ټیک ده او بله خبره ده چې د تعلیم مقصد دپاره چې دی نو دا عمده تصور کیږي ولې ځکه چې ته د بیسکس نه را روان شي نو چې د بیسکس نه را روان شي نو د هغې نه وجې ته چې دی نو که مثال په طور یو تعلیمي اداره کې دغه یو نقشه استعمالېږي د پوهیولو دپاره نو هغه فایدهمند وي ټیک ده نو همدغه خبره ده چې علاقایي نقشه ایجاد چې دی نو په دې کې تفصیلات کم دي خو بیا هم چې دی نو په تعلیمي مقاصد دپاره ښه ثابته شوه ښه اوس پر راشو سطح نقشه ایجاد ته
چې آیا موږ سره د سطحې په بیس باندې چې کومه نقشه جوړیږي نو د هغې بسي حساب کتاب وي. ٹھیک ده. نو سطحی نقشے موږ سره څه دی؟ چونکہ اس نقشے کا پیمانہ علاقائی نقشے سے کافی بڑا ہوتا ہے، مطلب سو چې کومه سطحی نقشه ده نو د دې پیمانه چې دی نو هغه د علاقائی نقشې نه ډېره زیاته غټه وي. ٹھیک ہے کنا. لہذا اس میں کمی کسی علاقے کی اونچائی نیچائی کے علاوہ دریا، جنگل، گاؤں، شہر، سڑکیں، ریلوے لائن اور نہریں بھی کافی تفصیل سے دکھائے جاتے ہیں. مطلب سو چې په داسې علاقه کې مونږ سره په داسې نقشه کې چې دی نو مونږ سره څه ښودلی کېږي، په داسې نقشه کې مونږ ته دا هم ښودلی کېږي چې آیا دا اونچائی او نیچائی چې کومه ده نو دا خو ده، خو که مونږ وګورو نو کم چې د دې سره دا دریا دي، جنګل دي، یا دا کلي وغیره دي، یا دا سړکونه وغیره دي، یا څونه ریلوے لاین دي، یا نهرونه دي، نو دا هم مونږ سره په دې تفصیل سره چې دی نو په دې کې ښودلی کېږي. ټیک ده که نه؟ ولې؟ ځکه چې خامخا تا سره چې دی نو یو ډیټیل یې درکړي وي، نو د هغې د وجې تا سره چې دی نو دا یو ښه ثابتېږي، یو ښه نقشه چې دی نو ثابتېږي. ټیک ده. سطحي نقشه. اوس که مونږ کمپیریزن وکړو د سطحي نقشه او د علاقایي نقشې، نو په هغې کې چې دی نو د ټول نه ښه کومه یوه ده، په هغې کې سطحي نقشه ده. ټیک ده. ښه، بیا مونږ سره ورپسې کومه یوه راځي؟ رغبائی نقشہ. نو رغبائی نقشہ مونږ څه ته وایو؟ یہ سطح نقشی سے بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور ان میں ہر چیز بہت زیادہ تفصیل سے دی جاتی ہے. اوس دې ځای کې خبره څه راغله؟ اوس دې ځای کې د کمپیریزن خبره راغله. نو چې د کمپیریزن خبره کله راشي مونږ سره، نو ګوره سطحي نقشه چې کومه وه نو هغه ده ستا د علاقایي نقشه جات نه چې دی نو هغه بره وه. خو که مونږ بیا دې ځای کې وګورو ستا د رغبايي نقشه، نو رغبايي نقشه چې کومه ده نو هغه ستا د سطحي نقشې نه هم چې دی نو په غټه پیمانه باندې ده. ټیک ده. او په دې کې چې دی نو د ټولو نه زیات شیزونه په تفصیل کې ورکړي ګړي. په دې کې تر دې پورې که نه چې تا ته دا هم ښولي وي چې ستا چې دی نو مطلب که ګاؤں دی، ستا چې کم کیت دی نو د هغې حدود کم دي. لکه مطلب دا مثال په طور یو کلی دی نو د دې حد کم ځای پورې دی، دا سټارټ شوی د کم ځای نه دی او دا ختم شوی په کم ځای باندې دی. ټیک ده. نو دا حد هر یو شیز په دې کې چې دی نو ښودلی شوي وي. صحیح ده که نه؟ نو دا همدغه خبره دی کوي چې آیا مطلب رغبايي نقشه چې کومه ده نو هغه ډېره زیاته امپورټنټ ده، او د هغې دپاره چې دی نو مطلب که مونږ کمپیریزن کې واچو دا رغبايي نقشه، سطحي نقشه او ستا چې کوم علاقایي نقشه ده نو په هغې کې د ټولو نه ښه نقشه کومه یوه ده، ډیټیل پکې ښودلی کېږي، نو هغه ده رغبايي نقشه. ټیک ده. ولې رغبايي نقشه؟ اوس تاسو نه څوک تپوس وکړي چې آیا ولې رغبايي نقشه چې دی نو هغه مونږ سره ښه ده؟ نو هغه ځکه ښه ده چې په هغې کې تا ته چې دی نو حدود هم ښیي. که دا نور ته وګورې نو په دې کې حدود نه ښودلی کېږي. ښه، بیا ورپسې څه وایي؟ وی رغبائی نقشے کان کنی یا مالیہ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کیے جاتے ہیں. مطلب کان کنی د پاره چې کم استعمالی یا د مالیہ د پاره چې کم نقشه استعمالی کی نام سره کومه یو نقشه ده هغه مون سره ده رغبائی نقشه. हाँ, بیا د دې نه پس راځي पैमाने के मुताबिक तकसीम के अलावा नक्शों की तकसीम ज़रूरत या मकसद के लिहाज से भी की जाती है. मतलब सो पैमाने पर लिहाज मुंग को मुताबिक तकसीम ने अलावा नक्शे जो कमी दी नو د ضرورت یا د مقصد په بیس باندې هم چې دی نو څه داسې نقشې دي چې هغه جوړېږي. ټیک ده. نو مطلب همدغه خبره کوي چې د صرف د پیمانې په بیس باندې موږ نقشه نه جوړو، د ضرورت په بیس باندې او د مقصد په بیس باندې به موږ چې دی نو هم کله کله نقشه جوړو. او هغه ولې؟ ځکه چې خامخا کله نه کله یو علاقې ته د یو نقشې ضرورت دی، د یو مقصد دپاره یا د ضرورت دپاره، هغې دپاره دی چې دی نو خپل نقشه جوړولی شي یا چې دی نو د هغې دپاره یو بیله نقشه جوړولی شي چې هغه به on the basis of ضرورت بھی on the basis of need. اچھا، ان میں طبی نقشے ثقافتی نقشے اور معاشی نقشے شامل ہے. ګور اوس دې ځای کې چې مونږ کومې دا درې ډسکس کړې که نه، چې کومې سطحي نقشه شوه، رغبايي نقشه شوه، د هغې نه علاقایي نقشه
نو ګوره دغه شانتې بیا د دې چې دی نو هم یو درې نقشې دي. کمې نقشې دي، په هغې کې چې دی نو یو تا سره طبي نقشه ده، یو ته ویل کېږي ثقافتي نقشه، ټیک ده، او یو ته ویل کېږي معاشي نقشه. نو ګوره د دې نوم نه چې دی نو ظاهرېږي چې آیا د دې مطلب څه. نو ګوره که مونږ وګورو که نه دې ځای کې چې تا سره طبي نقشه جات څه ته ویل کېږي. نو یہ نقشے زمین کی اندرونی بیرونی کیفیت کے علاوہ موسم اور نباتات کے متعلق معلومات پیش کرنے میں استعمال کیے جاتے ہیں. اوس ګوره دا دې ځای کې دا ډېر امپورټنټ خبره ده چې آیا تا سره د موسم او د نباتات دپاره چې دی نو کم داسې نقشه ده چې هغه استعمالېږي. ټیک ده. نو اوس ګوره دا تاسو ته چې پته لګي چې آیا د نقشې د هغه نقشه چې هغه استعمالېږي د موسم دپاره، د نباتات دپاره، نو هغه کومه یوه نقشه ده؟ هغه مونږ سره ده طبي نقشه. ٹھیک ده کنه. نو طبي نقشه is mainly used for the چې کوم weather وغیرہ دی د دې لپاره. ٹھیک ده. ها اوس دې ځای کې بله څه خبره کوي، وی ان میں زمینی کیفیت، ارضیاتی، موسمیاتی اور نباتاتی نقشې شامل ہیں. مطلب څه چې بیا موږ په طبي نقشه کې وګورو نو په طبي نقشه کې بیا ځان له چې دی نو مختلف پارټس دي. کم پارټس دي پکې؟ یو پارټ پکې دا دی موږ سره چې آیا تا سره چې دی نو زمینی کیفیت معلومولو لپاره، ارضیاتی یا موسمیاتی یا نباتاتی لپاره ته معلومې، نو د هغې لپاره به کم چې دی نو میپس استعمالیږي. نو په هغې کې موسټلی چې کوم میپ استعمالیږي هغه دی طبي نقشه جات. ښه اوس ورپسې کومې ورپسې راځي ستا ثقافتی نقشه جات چې کوم ثقافت سره ریلیټډ. سو ثقافتی نقشه جات یہ وہ نقشے ہے جو انسانوں سے متعلق معلومات پیش کرتے ہیں. مطلب آغا نقشے چې هغه مونږ له څه راکوي، هغه مونږ له د انسانانو په باره کې چې دی نو معلومات راکوي. ٹھیک ده. مثلا مذاہب کی تقسیم، قبائل کی تقسیم، زبانوں کی تقسیم، آبادی کی تقسیم، ملکوں کی تقسیم یا تاریخی واقعات مثلا کسی بادشاہ کی سلطنت کی حدود دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کو ورته دی کې امپورټنټ خبره، ډېر امپورټنټ خبره چې دا ثقافتی نقشې چې کومې دي دا به تا ته د څه دپاره استعمالېږي. ګوره ثقافتی نقشې چې دي که نه دا به تا مینلی یوز کېږي د څه دپاره؟ دا به مینلی یوز کېږي ستا د خلکو دپاره چې آیا ته انسانانو په باره کې معلومات حاصلوې نو هغه به چې دی نو څنګه حاصلوې، نو هغه به ته د ثقافتی نقشه جات په ذریعه باندې. ثقافتی نقشه جات کې به تا ته څه ښودلی کېږي؟ په ثقافتی نقشه جات کې به تا ته ښودلی کېږي چې مطلب ستا مذهب، د مذاهبو تقسیم خلک کم ځای کې دي، د قبایلو تقسیم کم ځای کې دي، که د ژبو په لحاظ باندې مونږ وګورو نو کم خلک پراته دي، او که د آبادۍ په لحاظ وګورو یا د ملک د تقسیم په لحاظ یا د تاریخ او واقعیات په لحاظ، او یا یو باچا دی د هغه سلطنت دی، د هغه حکومت دی. نو که ته دا معلومې چې آیا د دې باچا د دې حکومت چې کم سلطنت دی یا د هغه چې د کم سلطنت د سټارټ د حدود کم ځای پورې دی، آیا دی د کم ځای پورې چې دی نو څه کوي دا سره چې دی نو حکومت لري یا سلطنت لري. ٹھیک ده کنه. हाँ بیا دغه شانتی معاشی نقشے. نو معاشی نقشے کسے یہ نقشے انسان کے ذریعے معاش سے متعلق معلومات پیش کرتے ہیں. ان میں پیداوار، تجارتی اور ذرائع آمدورفت کے نقشے شامل ہیں. مطلب سو چې معاشي نقشه ده نو د معاش سره ریلیټډ ده، انسان سره ریلیټډ ده. نو دی دا وایي چې په دې نقشه کې موږ ته څه ښودلی کېږي؟ د پیداوار ریلیټډ، د تجارتي او د زراعي آمدورفت ریلیټډ چې کومې نقشې دي نو هغه موږ په کومو کې اچو؟ په معاشي نقشه جات کې چې دی نو هغه موږ کنسیډر کوو. ښه اوس دې ځای کې راځي نقشو کې رواجي علامات او نقشوں کی رواجی علامات اور یا نشانات کنونشنل سائنس. ګوره په میپ کې به څه ناڅه چې دی نو داسې نشانات یا چې دی نو څه ناڅه داسې مطلب ساينز وغیره به وي چې هغې نه به چې دی نو تا ته څه ناڅه چې دی نو شو کېږي. نو همدغه خبره کوي دی چې آیا مطلب داسې کنونشنل ساينز وغیره په دې نقشه کې وي او د هغې چې دی نو څه ناڅه میپ ته فایده وي. ټیک ده. نو همدغه باره کې به چې دی نو اوس مونږ خبره کوو چې آیا مطلب کم داسې کنونشنل ساينز دي، کم داسې چې دی نو نشانات دي، علامات دي چې د هغې د وجې مونږ دا چې دی نو پیژندلی شو. اوس ګوره د نقش دا چې کوم میپ ریډینګ دی نو د ریډینګ دپاره به تا ته خامخا څه ناڅه نشانات وغیره وي، ځکه چې د هغې نه علاوه ته بیا چې دی نو
نشي دغه کولی، مطلب هغه ته د هغې ریډینګ بیا هغه شانتې چې دی نو نشي کولی. نو همدغه خبره کوي. ټیک ده. ښه، और बस ऐसा राजी उसम वी नक्शा पढ़ने या बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की निशानात या अलामात को सीखना ज़रूरी है. मतलब सोच द नक्शे द रीडिंग द पारा मुख्तलिफ अलामात या मुख्तलिफ किस्म के निशानात जोड़ल या पेजंदल जदीन आगाज ज़रूरी दी इस दकुल ज़रूरी दी. उनसे नक्शे में मुख्तलिफ कुदरती और माशी खुदूहात दिखाए जाते हैं. मतलब सोच पर नक्शे से गलत रीडिंग क्या न दागे द पारा जदीन उसनासो साइंस वगैरह दी अब इस दके न दागे साइंस न बता द पता लगी जो आया मतलब तचदीनो पदे के कुदरती या माशी च कम खुदूहात देना आगा बता द दागे न पता लगी. ठीक ना. हाँ ब्याह बस ऐसा हुई इनको रिवाजी अलामात या निशानात कहा जाता है. वी देते से भी लिखी कि देते हुए रिवाजी अलामात या निशानात भी लिखी. ये इस तरह बनाए जाते हैं कि इनको देखते ही असल चीज़ या तस्वर जहन में उबर आता है. मतलब सोच पदे की चिकम दा अलामात और निशानात है जो उकड़ी का ना नुवी अगल ते जितो उगोर नुवी ता तो पता उलेगी जो आया दा बिल्कुल असल चीज़. ठीक था. वले ज़के चागा साइंस हो आगा चिकम आगा स्ट्रक्चर जी ना आगे उम्दा से जो उकड़ी जितने बेचे आया बिल्कुल दा उम्दा आगे पहचानते हैं. ठीक था. और नक्शे को समझना आसान हो जाता है. मतलब सोच कर था अगर स्टडी की नता था आगे की लगे आसान है जो आया ज़बरदस्त चीज़ें नो स्टडी कोम सिंग और मास्टर पर मिसाल बतौर करते हैं खास एरिया का तलवारेगा ना और बाकी के मुख्तलिफ निशानात. ठीक था. दागे निशानात न तो पेजंदल आया दा दाज़े दे दा चीज़ें नो प्लान की ज़े दा डिंग्रीज़ है. ठीक था. نو دې همدغه خبره کوي چې آیا دا نشانات وغیره چې کوم دي نو دا د څه دپاره دا د دې دپاره وي چې آیا ته دغه ځایونه وپېژنې او تا د نقشې چې کوم ریډینګ دی هغه آسان شي. ये अमूमन नक्शे के नीचे दर्ज होते हैं और अमूमन रंगों नाम की इब्तिदाई हुरूफ लिख कर चीज़ की शक्ल बनाकर लकीर खींच कर नुक्ते लगाकर मुस्ततील या मुरब्बा बनाकर ज़ाहिर की जाती है. उस मतलब दा जदीदा हुई कि अमूमन जब नक्शे वगैरह उगुरु न पागे के बचदीन उसल दर्शिवी लांदे बगे दर्शिवी या खबर रंगुना जदीन वर्कड़ी के तासु कतिलु मंग बचे कला नक्शा रीड को न पागे के बगोर मुख्तलिफ टाइप ऑफ कलर्स. ठीक दा. मुख्तलिफ टाइप ऑफ कलर्स बतासी जो आया मतलब यो ज़ेला बे यो कलर वर्कड़ो आगे तो बेच आया दा येलो कलर चे न दा पहाड़ी इलाका जाचू ब्लू कलर चे न दा मैदानी इलाका जाचू دا سجدینو دا نور علاقې چې دینو پکې تاسو راړي. ټیک ده. دا سین چو بلوچستان چو په هغې له به مختلف کلرز ورکړو. نو ګوره د هغې کلرز نه به تا چې دینو هغه پیژندل. دویمه خبره ده چې یا خو به هغې ته حروف لاندې لیکلي. ټیک ده. یا به هغه ځای کې د یو داسې مشهور ځای چې دینو څه تصویر جوړ کړی وي چې د هغې نه ته هغه ځای چې دینو څوکي وپېژنې. ټیک ده. نو دې همدغه خبره کوي چې آیا مطلب یا خدا سے زینه پکې جوړ وي چې هغه مطلب تا هغې ته وګورو نو هغې نه تا ته پته ولګي. یا اکثر تاسو به کتلي نه کې به یو داسې قباس ټایپ هم جوړ شو چې په هغې کې به مشرق مغرب جنوب او شمال چې دی نو دا هم جوړ شو. نو ګوره دا موږ سره د څه دپاره دي؟ دا صرف او صرف د میپ د ریډینګ د اسانتیا لپاره چې ته په اسانه باندې میپ ریډینګ کولی شي. چې آیا که مثال په طور دی کې تا ته دا جوړ شي چې آیا مشرق مغرب شمال جنوب نو آیا چې کوم مشرق سایډ ته دی نو مشرق سایډ ته تا سره چې دی نو کوم یو ممالک راځي، که مغرب سایډ ته نو مغرب سایډ ته کوم راځي، که شمال دی جنوب دی نو دې سایډ ته یا دې سایډ ته چې دی نو کم ممالک راځي. ټیک ده. نو همدغه خبرې به په هغې کې چې دی نو کېدی. हाँ, रिवाजी अलामात या निशानात दो किस्म के खुदूहाल को ज़ाहिर करते हैं, एक कुदरती और दूसरी इंसानी. मतलब सो چې یو علامات د هغې چې دی نو دا وي چې هغه قدرتي وي او یو چې دی نو دا سره انساني وي. مطلب یو قدرتي علامات تا ته پکې ښیي یو پکې تا ته انساني علامات ښیي. ټیک ده که نه؟ نو همدغه خبره ده. بله خبره اوس دې ځای کې ګوره دا خو د دې علامات شو چې آیا دا ته به پته څنګه چې دی نو لګي. ټیک ده. نو دې ځای کې خو دا خبره کلیر شوه. اوس مین خبره په دې ځای کې دا ده که نه چې آیا څنګه به چې دی نو مونږ دا چې دی نو میپ ریډینګ کوو. نو ګوره د میپ ریډینګ دپاره څه نه څه ساینس وغیره پیژندل دا ډېر ضروري دي. چې ته ساینس وغیره وپېژنې نو د هغې د وجې به تا ته پته ولګي چې آیا مطلب
څنګه چې دی نو زه دا میپ سټډي کولی شم، میپ ریډینګ کولی شم. ټیک ده، نو دا امپورټنټ دی. ښه دې ځای کې ستاسو چې دی نو مطلب ټاپک چې دی نو ختم شو. اوس دې ځای کې ګوره دا مشق سره ریلیټډ خبرې چې کومې دي نو دا امپورټنٹ دي، لکه خالی جگہوں کو موضوع الفاظ سے پر کرے. نو په دې کې څه دي، افغانستان के علاقے واخان के पट्टी पाकिस्तान को डैश से जुदा करते हैं. نو جو دا स्टडी کړی وي نو دا ډېر ښکلی آسان MCQ دی. दुनिया इस्लाम मगरब में मराकश से लेकर मशरक़ में डैश तक फैली हुई है. चीन के साथ डैश के रास्ते तजारत होती है. दरियाई सिंध और झीलम के दरमियान रेतीला इलाका डैश कहलाया जाता है. जंग अजीम दोम के बाद डैश को बाकायदा सनद का दर्जा दिया गया. पैमानों का इजहार आमतौर पर डैश तरह की किया जाता है और उस वबसी सराजी सही और गलत. पाकिस्तान की जुनूब में बहिरा अरब वाक़ है. नو زګوره د دې لپاره پته سکے د دې لپاره پته زی او التبا ګوري آیا پاکستان په جنوب کې چې دینو آیا بهیره عرب شته او کنيشته. څه پوه شئ؟ ها पाकिस्तानी दुनिया इस्लाम के आखिरी किनारे पर वाक़ है. وګوره دا اوس امپورټنट خبره ده چې پاکستان چې کم دینو د هغې په دنیایي اسلام باندې چې دینو آیا دا په آخري واقعه دی نو ته به ووایې چې آیا دی یا نه دی. सी और जैकब आबाद का शुमार दुनिया की गर्म तरीन मकामात में होता है. दुनिया के सबसे बुलंद तरीन चोटी केटू है. उस दा कतल दा पूरा दा इम्पोर्टेंट है. टूल ऑलरेडी मुंग दा खबरें जो देनो पदी की डिस्कस कर. शहर कराकोरम को दुनिया का सातवां अजूबा कहा जाता है. ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करें. ननकाना साहिब किस मज़हब की पैरोकारी का मकसद मकाम है. कौन सा सूबा पाकिस्तान के परों का 45% हिस्सा फराहम करता है. हर एक तूल बल्ब सूरज के सामने से गुजरने में वक्त लेते हैं. सोना टाइम लगी 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट गोरा दा ऑलरेडी मुंग چې دینو پدې کې ډیسکس کړی. ٹھیک ده، دې ځای کې تاسو چې دینو دریم چپټر ختم شو. ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې به چې دینو مونږ سٹارټ کو. نیکسٹ لیکچر کې مونږ سٹارټ کو पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात. مونږ کم داسې اقدامات وجود کړي دي، مونږ کم داسې خبرې کړي دي چې د هغې د وجې چې دی نو ستا چې دی نو د اسلامي جمهوریه پاکستان چې دی نو جوړ شوی او دغه ټولې خبرې به مونږ چې دی نو په دې کې ډسکس کوو چې آیا کمې داسې اقدامات او کم داسې مین پوینټ چې د هغې د وجې په هغې باندې دوی کار وکړو. مقصد څه د هغې چې دی نو نظریه څه وه، نظریه پاکستان څه شي و، نظریه پاکستان د کم ځای نه راغلی. بیا نظریه پاکستان کې چې دی نو ستا چې دی نو کم داسې خلک وو چې هغوی په دې باندې کار کړو. قائد اعظم نظریه پاکستان فالو کوله نه فالو کوله. نو دا ټولې خبرې به مونږ په دې کې چې دی نو ډسکس کوو. خو په نیکسټ لیکچر کې بیا په دې کې چې دی نو مونږ به دا ټول د پاکستان سره ریلیټډ خبرې ډسکس کوو چې آیا قرارداد مقاصد څه شي او ستا چې دی نو اقلیت چې دین حقوق څه شي دی، بنیادی حقوق څه دي، وفاق تحت حکومت څه ته وایي، عدلیه ازادي څه ته وایي، ټیک ده، حاکمیت اعلی تصور څه ته وایي. نو دا ټول امپورټنټ ارڅه چې دی نو موږ په نیکسټ لیکچر کې ډسکس کوو. دې ځای کې یو مشق بل هم پاتې شو. دا د هغې بل لیکچر دی، د بل چیپټر دی. نو देखिए मका खबर की पाकिस्तान के जुनूब में कौन वाक़ है. दर्ज झेल मुख्तसर जवाब लिख के वस्त एशिया में वाक़ मुसलमान रियासतों के नाम लिख के, मगरबी पहाड़ी सिलसिले में शुमाल पहाड़ियों के नाम तरतीब से लिख के, नक्शे पर सिमत का निशान ना दिया गया हो तो सिमतें कैसे मालूम की जा सकती हैं. पैमाने के लिहाज से नक्शे को अक़साम कौन से हैं. आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के ख़ित्तों का नाम तहरीर करें. कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज कालम बी में दिए गए अल्फाज से जोड़ मिलाएं. دا ټول هم خبرې دي کې چې دی نو دا شوي دي، دا مشق سره ریلیټډ خبرې، خو دا موږ آلریډي په لیکچر کې ډسکس کړي دي. انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې به چې دی نو نوی ټاپک سٹارټ کوو، نوی چیپټر به سٹارټ کوو. السلام علیکم.